بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري صلى على سيدنا مولانا محمد. طيب منګه مخکې دا خبره کړې و چې کله حرف علت دا متحرک وي نو په دې باندې څلور قسمه دغه راځي حرکتونه، یعنی یو سکون او زبر دې پېښ کړل شي او دا شانته د دې ماقبل حرف چې کوم دی نو باندې باندې سکون هم راتلی شي او درې حرکتونه زبر دې پېښ هم راتلی شي. نو صورتونه ټول جوړېدل او پای کې یو صورت هغه ممتنع و چې کله واو راغلی وي او واو ساکن وي، واو یا ساکن وي، ماقبل د دې ساکن وي، نو پکې نه راځي. او بیا چې کله حرف علت دا متحرک وي، حرف علت اول ساکن وي، نو داغه دغه مخکې شو چې کله حرف علت ساکن نشي او ماقبل د دې دا مفتوح وي نو پای کې قانون نه چلیږي. وي وزا حرف علت دا او کچریږي نو بیا دغه بعض علماء کرام په دې باندې ځای کې پرون دغه باس وشو. وس چې کله حرف علت متحرک وي، یعنی حرف علت باندې زبر راغلی وي، زیر راغلی وي، پیش راغلی وي او ماقبل حرف باندې فتح وي، نو دا واو او یا دا په الف سره بدلیږي. او قانون دا مشهور قانون دی کوم چې په ویریږي قال باع والقانون چې واو او یا متحرک ماقبل د دې مفتوح وي. واو یا متحرک هم څه مرګ راغلی، زبر بیا راغلی، زیر بیا راغلی، پیش بیا راغلی او ماقبل د دې مفتوح دی، هغه واو او یا په الف سره بدلولېږي. یره په پوه شو کې باندې وره ځکه چې لکه حرف علت دا کمزور اساس دی، حرف علت سره کمزور اساس دی. دا او دا په دې کې د عام صرفیان دي کنه، عام صرفیان هغه قانون څه بیانې چې هر واو یا چې متحرک وي ماقبل د دې مفتوح وي نو واو په الف سره بدلېږي، واو په څه سره بدلېږي؟ په الف سره بدلېږي. نو دا خبره ذکر دا مصنف وایي چې دا صحیح نه ده، ځکه امام ابن جنی هغه وایي کنه چې قانون صحیح طریقه دا ده چې هر واو او یا چې متحرک وي، ما ته ګورې کتاب کې نه، هر واو او یا چې متحرک وي ماقبل د دې مفتوح وي، نو اول به دا واو او یا ساکن کو، هغه نه بعد به بیا په الف سره بدلو، اول به دا واو یا څه کو او بیا پس هغه څه کو. دا خبر دی ولګي دی چې ګوره قوله نه قوله خوفا او بیعا او طولا قسم مثال چی نو پدې کې بلاول څه کومه چې دا واو یا جنه دا به ساکن کومه، ځکه کته ساکن نه کې او ډایرکټ وې چې واو یا متحرک ده او واو یا په منګه او مقبول دې مفتوح ده، واو یا په الف سره بدلو، نو چې ته په الف سره بدل کې دا به تقال وې، دا به خاف وې او دا به باع وې، نو دلته کې تا متحرک حرف حذف کړی دی، متحرک حرف دی واو یا متحرک او دلته کې چې د دې په عوض کې تا کوم څه را وستلو نه ساکن نه وستو، نه پوهیږم په خبره باندې د متحرک په عوض کې متحرک پکار دی، د ساکن په عوض کې ساکن پکار دی، دلته کې د متحرک په عوض کې تاسو ساکن نه وستو، یې مې باندې د متحرک په عوض کې څه وستو دیو دې نه قاعده طریقه بیانول دا ده چې هر واو یې چې متحرک وي ماقبل د دې مفتوح راغلی، نو اول به دا واو یا ساکن کو، اول به دا واو یا ساکن واو یا با ساکن کو، دا نه بعد به بل سره بدل وجه واو یا با اول څه ساکن کو چې دا واو او یا د نه حرف علت دي او حرف علت دا کمزور شي دي خفيف دي، نو دا حرکت هغه حمل نشي کولای، نو لہذا د دې واو یا به حرکت لري کوم چې ما نه دي حرکت لري کوم دا څه شو قوله او خوفه او بيعه لکه پوه شو کنه او طوله، نو څګره ما قبل د دې مفتوح ده او حرف علت کو جو دغه نرمي ده پکې، نرمي ده پکې ها دا ما قبل د متابعت او جنب بس سره بدل شو، دا بس شي قال خاف با یلکه تاسو پوه شو دې باندې ها. نو عام صرفیان چې کوم چې وو یا متعلق او ما قبل دې مو وو یا په سره بدلو،
دي وی امام ابن جرير رحمه الله عليه فرمای چې په دې خبره کې وا ما دا مونږ څه کوو چې واو او یا متحرک وي ما قبل د دې مفتوح وي اول به دا واو او یا ساکن کو دا غي نه بعد بیا دا څنګه تر اول ساکن کې نور دام ساکن دي او بقاله کې هم ساکن الف ساکن دي او خوف کې هم ساکن دي او با الف هم ساکن دي بیا هم ساکن دي او با کې هم الف ساکن دي وکدا خبره لګیدونه کې نو بیا ته منده اعتراض راځي چې را عوض او معوض عنه دا دوه چې په دې کې مطابقت پکاروي اذن کې ته متحرک لري کې او دای په دې منده دغه راولي دا خبره شي نشو په دې باندې پوښتنه دا واسن قانون د تاسو په دیم چې وزر پیری کې نه ویل درو تاسو خو هم خبرې دي هو یا متحرک ما قوت المفتوری هو یا باسمتي صحیح شو نه او د دې قانون د پاره څه شرایط سونی څوک 20 ذکر کوي څوک 22 ذکر کوي څوک 21 ذکر کوي څوک 13 ذکر کوي څوک 16 ذکر کوي دلته کې پر سم نه ذکر کړی دي او پناه کې دا ټول راغل کړی دي څنګه دي نمبر 1 شرط دی لاره چې دا و او یا په فعل کې راغلي وي او یا په اسم کې راغلي وي او په داسې اسم کې راغلي وي چې هغه اسم په وزن د فعل باندې وي او یا په څه کې راغلي په فعل کې وجودا لکه قواله او بیعه د وجود د فعل مثال دی صحیح شو نه او په اسم کې راغلي خو په هغه اسم کې راغلي چې هغه اسم په وزن د فعل باندې وي لکه څنګه چې اسم ثلاثي راځي د قشن کې با د فعل به هم ثلاثي کې دا راغلي وایي مې معنی لکه اوس ګوره حوقتون نه حوقتون نو په حوقتون کې به دغه نه چلیږي و متحرک ته ما قبل مفتوح ده و متحرک ته ما قبل مفتوح ده و فاعل سره نه بدلېږي حیقتون و مفتوح ده یا مفتوح ده او ما قبل د مفتوح ده او قال بعض شاهد به موجود دي ونه بدلېږي ولې ځکه چې دا اسم ده او په اسم د فعل په وزن باندې راغلی فحیقتون په وزن باندې فعل نه راځي اوس لکه دغه دی کنه لکه قواله ده نو قواله د ضربه په شان دي قوله ده جدا ده کرومه په شان دي ویږي به معنی ها او چې کله فعل او دا ولي وجه ته دی دا چې په فعل کې ثقل وي په فعل کې څه وي او په اسم کې خفت وي چې په اسم کې دا راشي نو د اسم کې بیا قانون ته چلول ځکه دا اعلان کوم کو تعلیم کوم کو دي لپاره چې خفت راشي او په اسم کې مخکې خفت موجود دی نو بیا دا ته کول ته ضرورت نشته لري تعلیل کول ته ضرورت نشته لري ها هر هغه اسم چې هغه د فعل په وجه باندې راغلو نو بیا په کې موږ تعلیل کوو نو ولې شرط ده چې دا واو یې په کوم کلمه کې راغلي دا بیا فعل وي یا به اسم وي وا اسم با د فعل په وجه باندې دې باندې پوه شئ ها دیم نمبر شرط دا دی چې دا حرکت په دا واو یې په کوم کلمه باندې راغلي دي نو دا متحرک وي واو یې په کوم کلمه باندې راغلي دا څه وي متحرک وي څه وي متحرک وي او کا دا حرکت دې چې دا به عارضی نه حرکت به عارضی نه وي څه مثال دی لګوره دعوا الله مخلصين له الدين الله په قران کې فرمایي دعوا الله مخلصين دا کافرانو چې کله ونخلي کنه نو دوی بیا رابري الله پاک په داسې حال کې چې دا دین دا لپاره خالص کوي نو دلته ګوره په دعوو کې واو متحرک ته ما قبل د مفتوح ده واو په الف سره بدل کړه قال بعد وجنا نه بدلږي ولې دا د واو حرکت عارضی ده اصلي نه ده عارضی ده اصلي نه ده ولې اصلي نه ده ځکه دعو بعضه تو دعو څو بعضه کې دعو او دعو په اصل کې بیا څنګه دعا دعواني دعا دعو نو دعو په اصل کې دعوا څو بعضه کې دعو نو ګوره دعو په اصل کې وا مضارع دی ما قول مفتوح دی وا باندې سره بدل کا سمشي دعاو اوس التقاء ساکنن نه لا ولې به کسره مدد ده وو د غردوا نو څه شو دعاو شو وګوره کدي دعو په اصل کې سو دعو نو په اصل کې په دې واو باندې حرکت شته اصل کې په واو باندې حرکت شته کم ده دعو په واو باندې حرکت کم ده حرکت ساکن خدای خو نه کړه ساکن ولې کې عدم حرکت نه
ساکن ویل کېږي عدم حرکت ته حرکات او چې قیدی ته کې نه وي نو ولې ټکي دارو زبر دې پېشتا په کوم حرف باندې هاي سوې دا زبر دې کثیر دې کا پېشته نه زبر دې نظر نه پېشته نه چې نه ده دغه د حرکت څنګه وایي نه حرکت نشته بلې باندې چې کوم او سکون څه ته ویلېږي سکون عدم حرکت ته وایي چې پای باندې حرکت نه نو په دعو باندې حرکت نشته ده دعو باندې حرکت او په دعو کې په وو باندې سره حرکت راغله نو دا حرکت عارضی ده حرکت سره دا ولې عارضی ده ګوره دلته کې دعو غنا او بیا الله راغی نو دوله مونږ دې دې دعو الله نو دو ساکنه نالل دو ساکنه نالل کنه اولنه ساکن په وو ته جمع ده په تاسو انتقال راګریم کې ویلي چیرې دو ساکنه نشي او اولنه په وو د جمع یا اولنه په وو د جمع نو ډیره په منګه حرکت د زمي ورکو او کله اولنه په یا تانیز وا دغه په حرکت د کسر ورکو او اس نو یو ولا کسر ورکو نو ګوره دو ساکنه نالل دي اولنه وو د جمع ده ویم لام راغله د لام ساکن دي نو دی وو لمنګه زمور کړل دعو الله جوړ واشه وذكر لكي د واو د حرکت نه عارضی دی اصلي نه د دې وجنه اگر چې واو راغله دی متحرک دی ما قبل مفتوح دی قال باور هم مبدل شي نو له شخصو دا به فعل یا بابا اسم به وي اسم ما په وزن د فعل او د نمبر څه دی دا حرکت به څه وي حرکت به متحرک به حرکت به عارضی نه پوه شو مې دریم نمبر دا دی چې د دې ما قبل د فتحه دا په حکم د سکون کې نه وي دا ما قبل د فتحه وي د دې خبر څه مطلب دی لکه ګوره عاوره او اعتبارت خارج شو عاوره اعتبار لا عاوره عاوره ده خارج شو دلته کې پدې عاوره کې ګوره و متحرک ده او ما قبل د سره مفتوح ده فقال خدای له قال با قانون به کې وچره او سوې عام صرفيان چې کوم دا شرط بیانې نو چې په دې کې به معنا د لون بني او د عیب په کې نه هل دې نه بلګا چې معنا د عیب په کې وي عاوره او سیده خارج شو څه ویل دي کنه ها دغه خدای خو کله لټه نو دې بګی دا و چې را دابا حرکت په ما قول حرکت په سری په حکم د سکون کې ما نبی دې خبر څه مطلب دی دی وای کنه چې عام طور باندې دا کم دغه چې وی دا کم بابونه چې پای کې د لون مانوي په کم بابونه کې چې د عیب مانوي سمانه بګی د لون او د عیب مانوي بګی وی نو دا راځي د باب افتعال د باب افعال نه راځي سره راځي لکه اعرورا يعروري اعريرا ویګه مې باندې سبب افعال نه راځي سبب افعال نه راځي سبب افعال نه سبب اصل دا اصل چې بکم کې د لون او د عیب مانوي دا راځي د باب افعال او د باب افعال نه نو کې یو کلمه چې دا دا باب افعال نه رانشي ایو کلمه د باب افعال نه رانشي وکپدې کې د بل د مجرد نه رااله بل نه رااله او د لون او د عین معنی پکې و دا موږ چې دا په معنی د هغه باب دی واښو مې باندې نو عاوره په معنی د سره د اعرورا د سره اعرورا نو د ماقبل حرکت په حکم د سکون کې نه ده دغه په اصل کې په باب افعال کې دی ما دا واو ماقبل حرکت نو راغله دې باندې وایي ها دغه تاسو پوه شئ باندې ها څه خبره ما وکړه ما قبل حکم سکون کې یا لکه د باب افعال لګراځي چې یا اعرورا یا اعورا دا اعورا عوره په معنی د اعور باندې نو په اعور کې هم و متحرک دی ما قبل د دې سره ساکن دی پوه شئ باندې نو درې شرطونه شول نمبر 1 شرط څه دا واو یا اسم کې راغلی یا په فعل کې راغلی
هغه فعل په اسم په وزن دا په اسم کې برابر دی اسم په وزن دا فعل باندې وي او دویم نمبر دا واو او یا د حرکت ما حاضری دی دریم نمبر دا واو یا نه چې ما قبل کوم حرکت ته هغه په حکم د سکون کې ما دا باندې باندې پوه شئ څلورم نمبر شرط دی چې دا چې په کوم معنی کې وي نو په هغه کلمې په معنی کې استقراب بنوي معنی د حرکت په پکې موجوده معنی څه پکې موجود معنی د حرکت په پکې موجود معنی د حرکت معنی پکې موجود لکه حیوان وګوره په حیوان کې یا مضارع د مقول مفتوح دی که مفتوح نه دی ها یا مقول بارک سره یا مضارع د مقول مفتوح دی بارک سره نه بدلېږي ولې نه بدلېږي ځکه په دې کې حرکت پکې موجود معنی حرکت حیوان او شتو چې پکې کې دغه وي صاحب کې وي سبق وي او چې صاحب کې نو خامخا دې وړکې کنه چې نه راغلي ستانه دې موږ سوې سره مړ دا په یوه باندې باندې دغه شاده حوقتون دي نو په دې کې هم نه بچلېږي ځکه حوقتون دا یو مرغۍ چې دا هم څه پر دې کنه راکېږي کنه حرکت کوي او دا حیوان باندې مواتان چې دا په دې باندې حمل ده چې دا دې ضد ده دا دې سره ضد ده نو په مواتان کې هم نه چلیږي ځکه په مواتان کې اگر چې دا دغه حرکت ماده په دې نشته لري خدا حمل ده په حیوان باندې چې دا حیات ضد ده عام صرفیان هغه دا شرط بیانوي چې په کوم کلمه کې دا و یا راغلي هغه کلمه په وزن د فعلانون بلې یادلی ها وزن د فعلا بلې نو فعلا وزن چې نو دا لکه د علاولی سره لګي سوارا چې دا اسم ده او په معنا د فعل باندې نه دی یا د فعل په وزن باندې نه دی باندې پوښښ ها څلورم څه شو چې په کوم کلمه کې دا راغلي نو بای کا معنا د حرکت نه موجوده زم څلورم پنځم نمبر شرط دی چې دا کلمه په کومي کې چې دا واو او یا راغلي دي نو بای کې بدو اعلالات نه جوړ کیږي اعلالات نه بګي نه جوړ کیږي لګول د دې نه قوايات خارجو څه خارجو قوايا څه خارجو وګوره په قوايا کې څنګه اعلالات جوړيږي کته وی کنه چې واو متعلق د ما قبل د مفتوح ده واو بالا سره بدل کا څه بشي قوايا یا دا بدل کې دا یا دا چې یا متعلق د مقام مفتوح ده یا بالا سره بدل کا څه بشي قوا شو کنه واو متعلق د مقام بالا سره بدل کا څه بشي وا طوانه بتقارب اطوا ویانا بس جوړ شي تو ویانا بس جوړ شي نو په کومه کلمه کې چې راغلي دي نو باید د وجه اعلانات ما نه جمع کیږي به اعلانات به نه جمع کیږي دا په کوم څه باندې ها به اعلانات به نه جمع کیږي په کوم کلمه کې به اعلانات مطلب باندې پوه شوي کنه دا وګ ګره په توایا کې به قانون نه جاری کیږي په توایا کې ول نه جاری کیږي اواز عام صرف یې دي کنه نو چې روز په جاری د تسنیه نه راغلي روز په څه نه راغلي علي د تسنیه باندې راغلي راوز په دعوا په دې کې دا یشتل څنګه لګول څلورم د 100 نمبر څه ده اولنې 100 دا و او یا په فعل کې برابر دي یا با ودا چې اسم جاء اسم په معنا وزن د فعل باندې وي او بیا نمبر ما قبل بس دا پوره دی کنه ها وای دا سوسو قانون څنګه نه هر او یا چې متحرک وي ما قبل د مفتوح وي دې موږ نو ها چې و یا متحرک وي معمول مفتوح او یا فاعل سره بدلو نه دا خبره ختم شوه واو یا چې متحرک وي ما قبل د مفتوح وي دا واو یا اول ساکن کو بس ساکن بیا با دا سو په دا قانون امام ابن جنی دا په صرف کې تطغت عالم دی واښوي امام ابن جنی دا قانون بدل او دا وړي د څه بیان دی دا به ځکه بیان کړه چې ورسره دا اخره کې دا په الف سره بدلنو الف هغه ساکن دی او د کتاب بدل کړه د متحرک ریپورت او عام صرف څه بیان چې واو یا متحرک ما قبل د مفتوح واو یا فاصله بدل ختم دی ما خو ځکه بس وکنه ها ختم دی چې اوس اړو مې نه
بیا د دې قانون لپاره چې نو ډېر شرایط دي خو دا نه ذکر کړی دی په انا کې بیا دا راغون کړی دي نمبر 1 شرط دا چې دا کلمه په وزن د په فعل کې برابر وي او یو په اسم سره راغلی خو دا اسم چې اسم په وزن د فعل باندې وي صحیح شو نمبر 2 وایي چې په کوم کلمه کې راغلی دا وایي حرکت بارز دي نمبر 3 دا وایي نه ما قبل لا حرکت دې دا د سکون په حکم کې نه دي واښه اصلورم نمبر 2 چې بریګو معنی استراب په کې نه یعنی معنی دا حرکت په کې نه او بل چې په دې کلمه کې وځو اعلانات لري پوښښ ان شاء الله دا سبق ما ته راولې